الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظیم. محترم مسلمانانو، څنګه تاسو ټول ته هغه پته ده چې وخت در وخت علماء کرام، اولیاء کرام، مشایخ، پیران حضرات او څومره د دین طبقه سره واسطه خلق دي، د هر کس دغه کوشش دی، دغه اخلاصي چې هر کس دا ټوله دنیا قال الله وقال رسول ته اگر جمع شي او په یو پلیټ فارم باندې هغه ودرېږي او د دین اسلام کار چې کوم دی هغه شروع کی. خو چون کې زمونږ او ستاسو د دنیا او د مافیها سره دومره محبت او دومره اتحاد مور سره هغه کړی دی چې قرآن کریم زمونږ نه هغه ایر دی، حدیث د رسول هغه مونږ نه ایر دی، بلکې که چانه تپوسو کې بذات خود مونږ تپوس هغه کو کړی مم دی چې څونه وخت شو قرآن کریم دی هغه نه دی راغخته، ویلی جی وخت نه ملاویږي. بس دا قرآن کریم زمونږ دی حد درجه لرالو چې مونږ ته وخت نه ملاویږي د قرآن د پاره، او حالان کې ایمان به هغه ایمانو چې د دنیا د پاره به وخت نه ملاویدو او د قرآن د پاره به هغه وخت هر ساعت او هر غړی به هغه موجود و. د جمعې مبارک شپه به چې هغه راغه په کورونو کې مشران کشران ویل نن د جمعې مبارک شپه ده، هر فرد به هغه په درود شریف باندې هغه لګیاو، قرآن کریم ختم به ورځ دو پس په هر مسجد کې په هر کور کې هغه کېدو. اوس خو سوال جواب راواستی مدرسې ته کالو کې غاری صاحب مونږ له یو ختم وکا او زمونږ دغه شانتي هغه مشکل دی. نو عزیزانو، الله جل شانه قرآن کریم کی مخ کی هغه دا فرمایلی چې قد افلح المؤمنون. مونږ او تاسو وایو زمونږ او تاسو کنسپټ او دماغ او سوچ هغه دغه دی او په دې باندې مونږ عملم کوو، روانم یو چې دنیا کې هغه سړی کامیاب دی چا سره پیسه ده، پاکستان کې هغه سړی هغه اوچت دی چې چا سره پیسه ده، د چا کار دی بس هغه سرکار دی، او میم زرما او ټوله زما دغه کیسې هغه روانې دي. چا سره ګاډي دي، چا سره بینک بیلنس دی، جیدادونه چا ډیر نیولې دي، بس دغه خلک هغه کامیاب دي. دا زما او ستا د سوچ او د فکر مطابق. او چونکې الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې مخکې هغه فرمایلی چې قد افلح المؤمنون، مؤمنان هغه کامیاب دي. عزیزانو، تاسو ټولو ته هغه څنګه پته ده چې د ایمان د راوړو نه پس په مسلمانتیا کې دغه دوه درجې دي. یو لفظ مسلمان دی چې هغه مونږ او تاسو یو صرف په خوله باندې هغه وایو بس مسلمانان یو مسلمانان یو مسلمانان یو، الله منو رسول منو، خو لیکن عمل په دین اسلام کې هغه سم نشته دی. د کردار لحاظ سره که هغه وګورئ نو مونږ د کافر نام هغه بتر یو، بالکل د کافر نه. هغه یو سړی یو غلط کار وکړو، د غلط کار نه چې هغه فارغ شو ویل چې شیطان وای مخ ته ورکشه گمراه دي کم، شیطان ولا راغی او هغه ورته ویلی وای د خدای تعالی کم بخت بنده دا تا چې سوکل دا خو مالم نه راتلل، او زه خو درته یو خواته هغه ناستم او ما تا نه چلی زده کو،
نو حالان کې موږ په داسې اعمالو کې لګیو چې موږ شیطان زموږ نه چې کم دی هغه طور طریقې هغه زده کوي. نو چون کې زموږ کردار هغه ډیر بے انتها پریوته صرف داخلي مسلمانان، بیا په دې مسلمان توپ کې یو درجه ده چې هغه ته د مؤمنیت درجه هغه ویل شي، مؤمن بندا. ځکه نبی رسول الله والسلام هغه فرمای لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بل حدیث مبارکه کې نبی رسول الله والسلام هغه فرمای لا يؤمن احدكم حتى اكون هواه تبعا لما جئت به. الفاظ کې لږه غلطي هغه کیږي، الله دې کمی به افشیو کی. ولیکن نبی رسول الله والسلام هغه فرمای دا دوه حدیث مبارکه ما تاسو ته هغه وړاندې کړ چې نبی رسول الله یو حدیث مبارکه کې فرمای چې تاسو مؤمن کامل هغه تر هغه پورې نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. امور پلارنا اولاد د خزه د بچونه د دنیا او د مافیهانه هر څه دته هغه زیات هغه خوخم چې ترسو پورې د زیات خوخ هغه نشم د کامل مؤمن مسلمان هغه نشي جوړې دي. دی بل حدیث مبارکه کې نبی رسول الله والسلام هغه فرمای چې ستا خواهشات تبعا لما جئت به، چې ستا د خواهشات په هغه بنا باندې هغه شي چې سما تا ته هغه راوړي دي د الله طرف نه، چې د هغې مطابق ستا خواهشات شي، بس ته به بیا کامل مؤمن مسلمانی، تاکي به د مؤمنیت درجه چې کم دی هغه کامل راشي. او دلته الله جل شانه بیا بشارت هغه ورکوي چې قد افلح المؤمنون، مؤمنان هغه کامیاب دي. نو عزیزانو اوس د پیغمبر سره محبت صرف دا خو نه کنه چې زه د جنډې ولګوم او زه د خپې مبارک نشان هغه په سینه باندې ولګوم بس دا محبت دی، نه، دلته عملی کردار هغه پکار دی. ځکه د بل حدیث مبارکه کې دا د دې حدیث تشریح شوه چې محبت هغه دی چې ما ستا ته راوړي دي چې د هغې مطابق باندې ته خپله زندګي تیره کړې، د هغې مطابق ته خواهشات وکړي. اوس پیغمبر چې څه راوړي دي د هغې مطابق هغه خواهشات، او چې د هغې مطابق خواهشات هغه ستاني ته تاکي د کامل مؤمنیت درجه چې کم دی هغه نشته دي. عزیزانو اصل کې خو زمونږ او ستاسو ایمانونه او نیتونه هغه دې حد ته هغه راغلي دي چې نن سبا خو درته په مخ باندې هغه خلک وایي یاره چې زه دا غلط کار کوم دا ماته د قرآن نه هغه ثابت کړه، زه دا پلان کې حرام کار کوم دا ماته د قرآن نه هغه وښایه. بس هر سړی په خوله کې د لفظ د قرآن چې کم دی هغه نیولی دی، خو لیکن د قرآن باندې نور عمل هغه نشته دی. ولی اوس په دنیا کې چې څومره حرام هغه کارونه دي، ډیر داسې ناجایز هغه کارونه دي، سو رشوت دی، نو دا خو د قرآن نه خو هغه نه دی ثابت، دا د حدیثو نه هغه یاره ما ته په قرآن کې هغه رشوت وښایه قرآن کې. نو قرآن کریم کې خو مستقل آیات خو د رشوت هغه نشته، حالان کې په تفاسیرو کې هغه بیانېږي، په وضاحتو کې هغه بیانېږي د بعضې آیاتونو د لاندې، ولیکن حدیث مبارکه کې هغه صفا هغه راغلی دي. الراشي والمرتشي كلاهما في النار، رشوت اغستلو والا ورکولو والا کلاهما فی النار، دا دوانه د جهنميان دي. اوس پته سوی چې په قرآن کې هغه دا نه دی راغلی نو بس زه به دا کومه، ولې د پیغمبر خبره هغه تا ته هغه سخکاری نه. نو عزیزانو الله جل شانه صفا هغه بیان کړل چې قد افلح المؤمنون، مؤمنان هغه کامیاب دي. مؤمنان اوس مؤمنان هغه څوک دي؟ مؤمنانو صفات الله جل شانه په دې سوره مؤمنون کې هغه بیا بیانې، موږ کې خشوع خضوع، د خپل شرمګاهانو حفاظت،
د زکات ادا کون کی، د لغو خبرو نه ځان بچ کون کی، دغه شانتي نور صفات الله جل شانه په دې صورت کې په سر کې هغه. او بیا الله جل شانه ورته یو خطاب هغه دا کړی دی، اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، دا هغه د جنت هغه وارثان دي، جنتیان د جنت فردوس چې کوم دی هغه مالکان دي. دا نو زمونږ استاسو په نظر کې اصل کې هغه کس هغه کامیاب دی چې هغه دنیا کې پیسې هغه وګټله، هغه دنیا کې عزت ځان له هغه جوړ کو، څوک ورته سترګه نشي اوچتولی، ګاډې دی ورسره، جیدادونه دی ورسره. اوس که دا دی په حرامه باندې کوي او که په حلاله باندې کوي او که په هر څه طریقه باندې، هغې سره د دنیا کار نشته دی. بس جي دا بغیر د حج دا حجي صاحب هم شو، حجي صاحب. او ډېر خلک به هغه تاسو وګورئ، ډېر خلک چې عمره به یې کړې وي او مالدار دی بس حجي صاحب شو، بس بیا ولې دا درباري کسان چې کم دی هغه ولې تعویل هغه دا راوباسي، وایي چې دا عمره چې کم دی دا حج اصغر نه دی، وایي حج اصغر نه دی، دا د دې د وجې دی حجي صاحب شو که نه. حجي صاحب د دې د وجې نه شو، حجي صاحب د دې روکړې د وجې شو. دی حجي صاحب د سره مال دی، اصل کې د سره پیسه ده، د سره 4x4 ګاډی دی، د سره پارچونر دی، د سره ویټ دی، د سره لینډ کروزر دی، د بنگله ده، د اجره ده، نوکران دي، چاکران دي، پلتی دي په جیب کې پرتی دي، د ګاډي چې کم دی هغه سوچ بورډ کې هغه پلته ده هغه پرته ده. دا د دې د وجې حجي صاحب دی، دا د عمرو او د دې سیزونو د وجې حجي صاحب نه دی. او په اسلام کې د حاجی صاحب دا لفظ حاجی صاحب هغه ویل د دې تصور بالکل نشته. څومره صحابه کرامو هغه حجونه کړي دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حج کړي دي او څومره عمره هغه کړي دي، خو چرته د حدیث په الفاظو کې او په سند کې بتا ته دا ذکر نشي چې الحاج ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، الحاج ابو هريره رضی حاجی صاحب ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، الحاج انس رضی الله تعالی عنہ، دا بتا ته ملو نشي، دا بتا ته ملو نشي چې الحاج رسول الله صلی الله علیه وسلم. تصور نشته، دا ما او تا په معاشره کې بس د اسی د عزت لپاره هغه استعماليږي. نور حج فرض دی، منظم هغه فرض دی، منز دې منز باندې خو تا دته دومره مرتبه ورنکه، په حج باندې دی ورکه. او خدای دې بیخته دغه عمرو دغه حجونم هغه وباسي چې کم نن سبا هغه کیږي. بس جی یو لتړ پتړ هغه جوړ شوی، یو راضی او بیا خیراتونه او یو شی او بل شی. الکه دا د مکی مدینه ته هغه لاړې، د دلته د پیسو ضرورت ته کنه، اوس دلته براشي تاسو له خیراتونه او داسې زونه هغه کوي. رواجونه څنګه د په درېمه باندې وګورئ، دیګونه هغه پخېږي، چاولې دي او چرګان دي او یقینو کوي درېمې ته په دې نیت باندې ځو چې خوراک وکړو، وریجې وخورو، چرګ وخورو، غوښه وخورو، پلاونه وخورو. مړی د خدای بیخ په نیاد وباسي، ورکې کاغه خاص مردار شوی دی، بس دفن دی. دلته به د بچي پرړه باندې اری راخلې کیږي، داغه به مور وفات شي، پلار به وفات شي، زوی به وفات شي، لور به وفات شي، خزه به وفات شي. دغه شانتي پلار واخله اولاد به وفات شي، خزه به وفات شي، مور پلار به وفات شي. هغه د ژړاونه به یو الله خبري. دلته به ته دی وی درېمه ده د دیګونو څه چلو کو او نشته په مونږ کې داسې یو نر د سړی زوی نشته کنه چې په دغه میدان کې ورته راتاو شي، په دغه کور کې ورته راتاو شي چې خدای د کور ستاسو وران کې غول خوري ورک شي. په مونږ څه تیریږي، تاسو سره د خیراتونو غم دی، زئی رک شي، مړه د خیراتونو به باد کې وګوزي. تاسو مال رواجونه جوړ کړی دی، لګیا دی په درېمو باندې راته دیګونه او داسې زونه هغه پخوي.
مردار مخونه مو نیولې دي نشته، یو نرم نشته کنه اصل کې. بس اوس په دې کې خبرې ورانیږي کوایو چې یاره بعضې اصل کې یو مولا وي او یو عالم وي. عالم پوهه وي په هر څه باندې، مولا په دې څیزونو باندې نه پوهېږي. دا لفظ مولا دا زما ستا د مشرانو د وخت نه دا را روان دی. و یاره پخوا به مولیانو یو کتاب دو به هغه ویلو، بس یو نیک انسان به استاد جماعت امامتیانې به کولې، بس انا وجدنا علیه آباءنا، بس هغه به خرافات کول، بس زمونږ پلار نیکونو نه وایي دا طریقې را روانې دي، پلار نیکونو نه دا طریقې را روانې دي. بس باران دی وای نو درېږي، بس د کټ لاندې جارو د خپې لاندې چې کوم دی هغه جارو کېږي د کټ خپې لاندې، بس باران به دې سره هغه ودرېږي. ملمانه هغه چې کوم دی هغه وځي او بس وایي جي ډایرکټ ورپسې جارو مه واخه، دې سره نحوست او سپیرتوب چې کوم دی هغه کور نه د زوی چې کوم دی بار مل ته لاړو یا نور څه وایي جي جارو ورپسې مه واخه، زی ورپسې جي چڼکاو کوه، اوبه واچوه. او بعضې خو اوس خو ډېر نشته، خیر د جمعې په شپه به اهتمام کېدو چې زی چڼکاو کوي او باتیو لګوي او څه چل دی زمونږ پلار وفات شوی دی د هغه روح به چې کوم دی اوس هغه دلته مونږ له هغه کور ته هغه راځي او که نه هغه غریب اوزګار دی، هغه غریب خو صبر وکړه چې د عذابونو نه خو اوزګار شي که نه، چې کومې کوړې وله رابغی د هغې نه خو اوزګار شي که نه، ستاسو د خرافاتو د وجې چې دا کومې سزاګانې هغه ته میلاویږي د هغې نه خو اوزګار شي که نه، نو بیا به دلته تاسو له راشي. او دا روح دی او دلته چې ګیټ کې ناست دي او یو عجیب الله تړ پتړ کیسې چې کوم دی هغه شروع کړي دي. نو عزیزانو اصل کې الله جل شانه فرمای کامیاب هغه مؤمن زمونږ دین اسلام الحمدلله دا کامل او مکمل دین اسلام داسې مسله نشته چې په دې کې موجود هغه نه ده. جدید دور سره اهل علم مشایخ لوی مجتهدین هغه اوسم هغه لګیا دي د راتلونکي وخت سره سره کم نوی کار هغه روزي د قرآن او د حدیث په رڼا کې د هغې حل هغه راوباسي. الله جل شانه توفیق ورکړی دی، الله معاف کوونکی ذات دی، څه کمی کوتاهي چې کم دی هغه ته کېږي انشاءالله الله به ورته هغه معاف کوي. لیکن داسې خبر او داسې کار چې کم دی هغه نشته دی چې هغه زموږ دین اسلام کې هغه موجود نه دی. هر څیز پکې الحمدلله هغه موجود دی. ولیکن ما او تا دا دین اسلام ځان ته یو لوی غر چې کم دی هغه جوړ کړی دی، یو لوی کار چې کم دی، یو لوی مصیبت مو ته د ځان ته هغه جوړ کړی دی، مصیبت مو ځان له په خپله جوړ کړی دی. نکاح دا آسان طور طریقه ده، آسان کارونه دي، نه جی صبر وکړه 15 لکه او 20 لکه او 25 لکه او 30 لکه او دا پیسې ني مونږ واده هغه نشو کولی. جی صبر وکړه جی د الک چې کم دی بیخ بنیاد وته اورېږه جي په 4 لکه او 4.5 لکه اوس کونه ټینګه کوي 15 ته روانه ده د خیره سونا او اورېږه جي سونا به جوړه یو 15 تولې 10 تولې دا به سونا جوړه نو چې په 4 لکم کې توله هغه واچې نو هغه چې کم دی 15 لکم دی هغه دا 15 تولیم هغه دی جوړی نو 5 4 20 लाख रुपए خو جی صرف صبر وکړه د سونې شوي 20 लाख रुपए یاره 20 लाख रुपए هغه یاد کې په خدای تعالی یقینو کې چې اوسه پوره په خپل لاس کې چرته 6 लाख रुपए اگر اغستم نه دي دینه کمی خو دینه دومره پیسې مونږ چرته په لاس کې اگر اغستم نه دي چرته مو لیدلم نه دي او جیته ماته د ډیماند د 15 تول 6 लाख حالان کې د 4 लाख نه زیاته ده او ته 6 लाख रुपए ماته هغه ډیماند کیږي چې د دې به سونه هغه جوړ زما د بیړه تباشي د 15000 او 10000 روپے میاش کټم 25000 روپے او تعالی د 6 लाख روپو سونی چې کم دی او کم او بیا د زما هم دقه سومبای چې کم دی هغه په غاړه باندې چولو زکاتونه دي بیا زور کوم او بیا د زما دومره وسنی چې د زکاتونه هغه ورکم او بیا د خلوران نیولین د غي د وجه په کور کې مشکلات راځي د رزق کمی هغه راځي بیا وایو جی استاد جی زمون ډیر حالات خراب دي نو مونږ خو زکات خدا سونا نو مونږ سره خو نقد اړشته دی نه نو مونږ باندې زکات څنګه کیږي بیا څنګه کیږي دا چې سدي په غاړه چولې دي د دې د وجه کیږي
یره چې دا به څه کو دا ولا خرڅ که کنه دینه دومره خرڅ که چې زکات هغه ادا کی یره چې دا خو به کمیږي نو شریعت خو غواړي دا چې دا خو طبیعي ده کنه دا ولې ساتي ځان سره خو نه جی بس مونږ دا کنسپټ هغه جوړ کړی دی او دا دماغ مو جوړ کړی دی که چرته مونږ په دی واده کې سونه ونه کا نو بس جی په دی الک او جنۍ باندې به سبا یو آفت راځي او کدی سره په لاس کې سونه ني نو به دی پیسې نشته دی او چې څنګه سوجي جوړ کړی په خودی کې نو کو مکه شانتي آفتونه په الله راولي بیا ومغه شانتي ومکه آفتونه په خدای پاک راولي په کورونه کې به دا خبره شروع کی د سخر کور به دا خبره شروع کی دا شونه خو مونږ ګوره بچی دا خو ستاده فیدی د پاره د کنه یره ستاته دی په 21 توپو سلامي وی تاړو زما د فیدی سوچ کوا مورکشه تاړو زما د فیدی سوچ مکوا بس تا لور د ان شاء الله غو خپنی که خیری الله تعالی حالات راولي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله چې په چا باندې تکلیف راولي د اخی وس طاقت هم ولا ور کوي بس ډیره مهرباني زما د یو دیګ په خول وس اغه نشته د په ما باندې سونی اغه کې لګي تامل نکاح اغه کم زیته او رسوله خدای مو به خو باسه لګیا دي دومره عقل او سوچ اغه تاسو نشته دي جدا به بیا څه سبا حالان کې علما ولا اغه سوک لور خور دومره پاسانه ورکیم نه نو د زمونږ د دې عوامو د دې مقتدیانو نه د دې دوه سوجه دي یو طرف ته هغه وایي کروټه راوړي جمعه ته چې بس مولیانو تیار او خوړه تیاره او چې بیا لاړ شي رښتې لپاره او یو چې دا مولا دی به زما لور خور هغه ساتي څنګه دی به ساتي څنګه وي یو طرف ته په جمعات کې وای تیار او خوړه بل طرف ته وای دا به ساتي څنګه نو الحمدلله الله تعالی چې د علماو عزت ساتلې ده کنه او زه په دې باندې الحمدلله فخر کوم شکر الحمدلله چې ان شاء الله العزیز په مقدس مکبا که چرته پسلو کې یو درته ملو شو غني ان شاء الله غبم نه ملاويږي چې د عالم نه خزو تختې ده د عالم نه د قوت با او د نفسیاتی خواهشات د وجه غنه خزو تختې ده د رزق د وجه خزو تختې ده د مال د وجه خزو تختې ده ان شاء الله دا کیسونه به تاسو ملو نشي عالم به پکور کې د خلکو د لاس عالم به هغه تختی چې خلک ژوند ته هغه نه پریدي دا بی غیرت خلک هغه ژوند ته نه پریدي او سید هغه قدر عزت هغه نشته د دې د وجه او د دې د وجه به عالم ته هغه ان شاء الله نو د رزق د وجه تختیدلې دي د نفسیاتی خواهشات او د قوت د وجه پاره کې اخو موږ نه تاسو کو چې په جرګو کې یو بیا مدرسو ته فتوو د پاره او د پاره چې کم دي اگر رواني یاره چې زما لغون ته کې کمزوري ده لاندې د شرمګامي کمزوري ده او هغه بیبي می مانه چې کم دی دغه کوي او خزمانه تختی او سچل را لو کوي او دار لو کوي او دار دا ان شاء الله د علماو دا مسلې نشته دا مسلې د ستاسو خلکو دي دا د عوام خلکو دي دا د علماو الحمدلله نشته دي دا چې درته مونږ وایو چې دا ګیرو ساتي کنه یا بیا چې خشته نخکارم کنه دې ګیره کې الله تعالی څومره قوت او طاقت هغه چولې دي د دې د اندازه تاسو ته هغه نشته دي دا خو نور خبرې ځان لا ټاپک هغه ولیکن د دې زموږ د خواهشاتو د وجه مونږ وایو کامیاب هغه سره مونږ د کامیابی خبره هغه کوله قد افلح المؤمنون بارکم هغه خبره کوله مونږ وایو کامیاب اوس په دې نکاح کې هغه دی چا سره سونه موجود ده او یقینو کوي د خدای تعالی په کور کې ولاړم او دا دومره الکان هغه موجود دي خزل سونی او ارسه هغه کړي نشته نه زکاتونه نشته نه قربانیا نشته هیڅ هم نشته بس خالی میدان هغه ناستی او جی بس دعا وکړي چې دا پلان کې مشکل مې دی لکه دعا وکړي چې دا ډنګلې مشکل مې دی لکه دعا وکړي چې دا پلان کې کار مې دی لکه دعا وکړي چې دا ډنګلې کار مې دی تکړه شوم دک شانته بده الله تعالی کړی بیا غم مکوا دا لک ساعت د وختي تور د پاره بلګه خوشحالي د تملو شي نور هم دغه شانتي هغه کړيږي دغه شانتي به هغه کړيږي نو عزیزانو کامیاب هغه مؤمن دی اصل کې مؤمن هغه څوک دی چې د هر څه چې پیغمبر هغه سره وړي دي د غي مطابق خپل خواهشات هغه ځان ته هغه جوړ کی د خپل شرمګاه حفاظت کوي د قران د آیات مطابق
والذین هم عن اللغو معرضون، د لغو د فضولیاتو خبرونه هغه خپل ځان هغه وساتي، د خواهشاتو نه ځان هغه وساتي، د فضولیاتو نه ځان هغه وساتي. دلته خو زما ستا لور خور تربور عزیز او زوی بچې خاندان زما ستا سره په دین لکه چې ما استاد هغه په مال باندې خېټه چولی ده، محتاج هغه په مال باندې خېټه چولی ده چې یاره څه چل ستا ما سره نه کیږي، بل لار شي نه ما سره نشته هغه سره ده، بل لار شي نه هغه سره ده ما سره نشته دی، او مال مغه چې هغه تاسو نیولې دی، نو د دې غریبي څه چا سره ده، دا چاله لاړه دا جی فرشتي راغلي بیا هغه غزمه کو چته کړی ده، بس د دې نشته دی، بس ته بداما چې کوم نیولې دا زما ده، بس ګولې دا ما نیولې ده. یره یقین وکي زه بار بار هغه سوچ کوم او زما خلیله هغه دا خبره هر ټیم هغه راځي چې که اوس د مسجد ته هغه څوک راغی او زمونږ نه تاسو کو چې یره چې زما زامن دي، زما تر زامن دي، زمونږ د پلار نیکه دومره دا جیداد او مونږ ته د تقسیم لګو کا، یره یقینو کدل ته مو ته خلا ورانه نیولې اما ته وای چې وا دا ولی نه زه ورته يم چې دا ولې نو دا اوس مونږ خپل داسې کړي دي، دا مسلې هم له نه راځي الکه استاد دا ولې نه درځي، یاره چې خدای ته خوشاله او باد ساتي په دې ټوله دنیا کې یو تی چراله او مونږ نه دي تاسو کو، نو دا مسله خو مونږ ویلې دي خو دا مونږ نه څوک تاسو کول ولا نشته، مونږ ته دا څه یاد دی اوس، مونږ ته دا څه یاد دی اوس، نو مونږ نه هغه مسلیم د دې هغه ایری شوي، یقینو کوي چې هغه د تقسیم هغه مسلیم زمونږ نبی هیری شي. بیا خو خیر سړی قرآن او حدیث واپس اگر اوالی رجوع ورته هغه وکي او وقتی طور سره هغه وګوري مسلې حل ولیکن کته هغه زبانی فوري مسله یاره چې صبر وکړه مسله زه دوباره ګورم الګ جی دا تقسیم دی دا چې بس دا تماته مسله دلته ولیکه بس زه بیا ګورم جی موږ هغه مسلې د سره د وراثت والا هغه یې شي، بس تاسو مشهور سیاد دی پلار وی زوی وی دا نور کدی کې نور خلق هغه راشي او مسلې زمونږ د بیا هغه بیری وي مونږ ته نه یادې بیا څوک تاسو کول ولشته د هر سړی راشي یاره چې دا استنجا مې کول او د دنباله باندې مې دا یو وختو دارانه وچ پاتې شو د دې بوز څه کومه دا تاسو نه دي چاردام کې وچ زی پاتې شو جی دا بس کوجی بس دقه تاسو نه دي به نور خو تاسو نشته دي یاره چې بس کور کې چې کم دی لکه دعا وکي چې دعا وکي لګه مونږ ته د رزق لک کمې دی، الان کې رزق هغه دی چې د میاشتې وړم ورکره پراته دي، چینیم پراته دي، غوړیم پراته دي، تور مالګه چې چینی مالګه مرچکه هر څه پراته دي، یاره چې لګ کمې د څه شي دی، یاره چې اصل کې خبر ده نن د کټوي لس نشته دی نو لګ د رزق کمې دی، بس د رزق کمې دی، بس نور خو د رزق کمی خو زمو استاد کده ته وګوره په میانو کې ترکاریان رواني کنه وړاګان مونږ هم داسې لړکاو کنه لړکاو کباړي چې کله आवाजو کې چې ټوکړې راوړې او ټپچې مولا د کورنر روانه کړې وي داسې چلی داسې شي دي مونږ خو چرته په تاریخ کې یا په روایتو کې یا په حدیثو کې چې کم دی دا خبره خو مونږ نه د کتلی چې صحابه بچ کم دی هغه ډکه پچای بچ کم دی هغه به د ټوکړو به هغه کور نه به هغه راوستو په بار کباړي باندې به هغه خرڅک یا زناور ته به چې کم نه وانډه او دغه جوړوله هغه کې به روټیانې وته هغه واچ نو مونږ خدای نه دکتلی چرته په روایتو کې او په حدیثو کې او په تاریخ او په کتابونو کې مونږ خدای کسی چرته نه نکت دا خو زمو ستاره خو الحمدلله دومره زیات چې مونږ اوس په کباړي باندې خرڅو نو زمو ستاره هغه دومره زیات چې مونږ هغه په کباړي باندې هغه خرڅو. عزیزانو دا خبرې اترې دا ځان سره یاد ساتل پکار دي چې مؤمن هغه کامیاب دی، کم مؤمن خپل زندگی د قال الله او قال رسول په مطابق باندې هغه تیری دا غي مطابق باندې خپل خواهشات هغه ځان لسمي نک دنیا پرستی نک جیدادونو پسې منډیوال بینک بیلانس پسې منډیوال دا سيزونه هغه نه بالکل بدی سيزونو پسې هغه منډې نه وي الله طرف ته برازي په هر ساعت او هر غړی کې به ته دا سوچ کې الله سوي الله رسول هغه څه فرمایلی دي
زبا هغه کار کوم. فرست اف آل بړم باندې هغه کاری هغه نه پس په بیا ګورو زما خپل ژوندۍ ده بیا. الله جل شانو دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.